می دم که وی درې ورځې پس چې پرانست وی روغ رمټ بیخي روغ داسې محسوسېدله چې دا اډو لیونی نه دی وی هغې ماله څه عوض راکه ما وی هغې پورې نه خورم چې څو پورې مې د امام الانبیا نه تپوس نه کړی چې دا خوراک به جایز وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې په ناجایز دم ناجایز وی او په جایز باندې جایز وی دا تا سوره فاتحه ویلې ده دا خو جایز وو چې کله ناجایز دم استعمال کی یا د ناجایز ضرورت تپاره هغه ناټیک وي نو سورة الفاتحه مې پې وویلله هغه لیونی درې ورځې پس روغ رمټ شو سحر او ماښام به ما په سورة الفاتحه دمو دې کې الله دومره لوی طاقت یې دی خو مونږ قرآن رالو نه نو ما ته خپله یو کس خبره کوله وی یو ډاکټر را غاښ لګولی او دا پیکس غاښ وی هغې کې بیا مسله وه وی هغه وته نه وی ډاکټر لیګیا هغې کس وی دی کې ما ته ټلیفون راغی وی زما د مفتی عبدالله شاه صاحب سره ډېر ښه تعلق دی وی ټلیفون چې مې اوچت کو د مفتی صاحب ټلیفون وی ما ته وی چې څه کوې مې حضرت داسې غاښ مسله مې ده او غاښ مې نه وځي او ډیر تکلیف ته راته ډاکټر ځای کې ما وی هغې طرف راته مفتی صاحب وی چې یو ځل ووایې چې بسم الله الرحمن الرحیم وی ما وی چې بسم الله الرحمن الرحیم چې وی څنګه مې دا وویل وی چې ډاکټر ته ووایه چې اوس غاښ له ټک ورکړي وی چې ډاکټر غاښ له ټک ورکړو وی غاښ مې کته لاړ دا د بسم الله برکت و خو مونږ خبر نه یو چې دې قرآن کې الله څومره برکت ایښودی دی څومره لوی طاقت دی په یو بسم الله کې چې کله مونږ او تاسو ډوډۍ ته کینو که نه او ډوډۍ شروع کوو ته وایي بچیه بسم الله ووایه بچی وایي بسم الله الرحمن الرحیم بیا نوڼۍ داسې لاس کې نوڼۍ ته وایي شیطان وایي چې زما د ډوډۍ د خوړو اراده وه خو چې د بسم الله ووینو په ډوډۍ کې راله برخه ورکه کړله په یو بسم الله سره په ډوډۍ کې د شیطان برخه ورکیږي چې کله مونږ بسم الله ووایو کسانو ډوډۍ خوړله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کتل دې کې یو منځ کې بسم الله وویلله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خندا شو ولې خاندې د الله حبیبه وی چې تا کلمه وویلله نو ما شیطان لیده چې باقی یې شروع کړی هغه خوراک یې ورځه واپس کم چې خوړلی یو مجلس کې امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس کسان رالل کېناستل ورسره ډوډۍ ته هغه ډوډۍ ډېره زر ختمه شوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی که تاسو بسم الله ویلی وی نو دا ډوډۍ به ټولو ته پوره شوې وه خو تاسو بسم الله ونه وی ځکه هغه ډوډۍ کمه شوله دا خو صرف د قرآن کریم یوه سرنامه ده چې د صورت په اول کې لیکلی دی بسم الله الرحمن الرحیم چې کم کار شروع کوئ هغه ښه کاري او صحیح کار وي او اهم کار وي نو هغه بغیر د بسم الله نه مه شروع کوئ د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کم کار بغیر د بسم الله نه شروع شي هغه بې برکت وي هغې کې برکت نه او چې کم کار په بسم الله سره شروع شي هغې کې برکت وي سیس ته لاس ورچئ نو لاس ښې ورچوه او هغې پسې بیا وایه بسم الله الرحمن الرحیم باز ته بیا ګوره چې هغې کار کې الله څومره برکت ورچي هغې کار کې الله څومره طاقت ورچي ډېر کرته مونږ په یو کار لګیا یو ګزار ورکه و سمې نه خوري دا مونږ بسم الله نه ویلي ته بسم الله ووایه بیا په هغې کار ګزار وکړه چې ته د بسم الله طاقت ووینې دې کې د الله نوم راغلی دی د الله صفتونه راغلی دي بسم الله الرحمن الرحیم دې کې خو د الله نومونه دي او د الله په نوم سره شروع کیږي دې کې ډېر خیرونه او برکتونه پراته داسې د قرآن هر صورت هر آیات هر کلمه سورة الکهف دا قرآن کی یو صورت نه دی حدیث مبارک کے راضی چې څوک دا اوئی چې کم زی تلاوت کو
نو د هغه ځای نه والا د حرم پورې حرم شریفه پورې دا ټول علاقه به الله روښانه کړي او یوه هفته به د ده نه مخې ته یو نور قایم شي. ځکه سوره کهف چې نازلېده نو دې سره د قرآن چې کله د اسمان نه نازلېدو نو 80,000 فرشتي ورسره راغلي وي. چې کله سوره کهف را نازلېده نو چې د یو صورت سره په زرګو په لکو فرشتي را رواني چې هغه صورت د اسمان نه راځي. داسې د قرآن هر صورت د قرآن کریم چې دی دا د کمال نه ډک دی. دې کې ډېر خیرونه پراته دي او دې کې ډېر برکتونه پراته دي. حدیث مبارک کې راځي چې کم خلق د الله په کور کې راجم شي لکه مونږ چې نن راجم شو او دوی لولي قرآن ویتدارسون او د یو بل سره لولي څوک یې زده کوي او څوک یې ورته وایي. لکه دا مجلس چې تاسو یې هره شپه قایموئ نه تاسو خبر نه یې چې قرآن لولي او د یو بل سره یې داسې اړی راړی درس د قرآن کوي. وایي ملائک راکوشي د رحمت او دا ټول مجلس نه داسې ګیره رواج ټول مجلس نه غیر چاپیره کینی او رحمت پې د الله روورېږي او د دې مجلس ذکر الله د ملائکو په ټولګي کې په اسمان کې وکړي د دې کسانو ذکر. نو ته د الله یاد په جماعت کې وکړه او الله بستا یاد د ملائکو په ټولګي کې وکړي. نو ته خلقو کې یادوه او الله بتا د ملائکو په ټولګي کې د قرآن کریم په وجه یادی چې کله ته د قرآن خبر علي قرآن سره مینه ساتئ قرآن تلاوت کوئ. امام شافعي رحمت الله علیه وایي مکی نه مدینی منوری ته تلمه د علم سفر می شروع کو 14 ورځې می مزل وکو پیاده او 14 ورځې می قرآن کریم ختم کو 14 پیری 14 ورځې په سورلی روانم سفر کوما او 14 پیری می قرآن کریم ختم کو. د قرآن سره دومره مینه وه دومره د قرآن سره محبت و دومره د قرآن سره عشق و چې قرآن نه به نه جدا کېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 صحابه په چوکیدارۍ ودرول وی مونږ به آرام وکړو تاسو زمونږ چوکیداری وکړئ.